أما للزوجات فحالتان الربع للواحدة فصاعدة عند عدم الولد وولد الابن وإن سفلا، والثمن مع الولد أو ولد الابن وإن سفلا. وأما لبنات الصلب فأحوال ثلاث. لك متوجه شيء وليس بياد شپږ قواعدنا متوجه شيء وو قواعدنا من ویلو چې دا کوم شپږ حصے قران کې مقرر دي کله دې شپږ حصو نه یو حصہ ځان له په مسله کې راشي نو دغه حصے د مسمى عدد نه به مسله جوړيږي ها په نسب کې به د دوو نه مسله جوړيږي دوه او دویم نمبر چې کله د په دغه شپږ حصو کې دوه حصے راشي یا درې حصے راشي او مسله کې او دا دوا یا درې سي دی وینه وعیني نبیم ویلیو چې کما ظاهر کې لوی عادت دی غینه به مسله جوړیږي یا چې کما حقیقت کې وړي حصہ د غینه به مسله جوړیږي یا هر عادت چې هغه د خپل حصے د بار مخرج وي د حصے د زیب د بار مخرج وي او د غیر زیب د بار مخرج وي دوا درې مقاعده کچری دا اولی نوعی نسب د دویمه نوعی کل باز سره جمع شي مسله به دا چیونه جوړیږي او دریم کله چې دا اولی نوعی ربع څلورم د دویمه نوعی کل باز سره جمع شي نو به مسله د 12 نه جوړیږي. پنځمه قاعده کچری دا اولی نوعی سمن د دویمه نوعی کل باز سره جمع شي نو به مسله د 24 نه جوړیږي. اصل هم نه دراغله کنه غيو تم لیٹ رالی ابل څه شو کپری خودو ورېخه تنځ دې کنه ورسته توجه را لګي خیری کم نه تور به 24 نه جوړیږي. شپږمه قاعده ویلې او کتاب کې نه و کدا اول نه وای دوا یا درې د دوه مینه وای د کل باز سره جمع شي نو به چې کم ظاهر کې لوی عدد دی غل به اعتبار ورکو نو ربع او سمن کې به مونږ وایو ګویا سمن جمع شوی نو 24 نه به جوړیږي او بنه سبا ربع کې به وایو ګویا ربع جمع شوی 12 نه به جوړیږي او کدرې وړرال نو ګویا چې بیم سمن جمع شوی 24 نه به جوړیږي. ومه قاعده ویلې و چې کله خالصه ثبات راشي داغو د تعداد نه مسله جوړي به ذویل فروز منول دا دولس دي څلور پکې سړی دي او ته پکې خزي دي سړو کې اول نمبر اب دي دب د پاره من درې حالتونه ویلیو د مړی بیا اولاد وی یا بنوي کچري د مړی اولاد نو نو دریم حالت ده اب تبس اب خالصه سببي او که اولاد یو نو اولاد بیا مذکر وي یا مؤنث وي کچره مؤنث اولاد دا دویم حالت ده نو په دې وخت کې به اب تسدس هم ملاوي یا سبب هم وي او کچره مذکر اولاد اول صورتو نو به اب تسدس ملاوي کې سدس خالص دې د فرض مطلق ویل کی چې مذکر اولادو نو کبه مؤنث او کنه وغیله اعتبار نشته تاسو ویلیو او مذکر اولاد یا دو مصرف زینا نو سیم پکې شامل لیکن وسوم نمړي موجودم اب تسدس دیکھا کړه موجودم اب تسره به سودس خبرم پرونم کړی به ورپسې جد احوال ویلو جد بارن څلور حالتونو اول حالت دا که اب موجود وي جد به محروم وي او کچری اب نه موجود نو به بیا اولاد وی د مړی یا بنوي که اولاد د مړی نه وجد به خالصه سبب دریم حالت دی او کچری اولاد د مړی وو یا به مذکر وي یا به مؤنث وي که مؤنث اولاد د مړی موجود نو به جدتا سدس مال عصبه سدس به متملاویږي سره د دین عصبه هم وي او کچری مذکر اولاد به خالص سدس ورته ملاویږي دا اول صورت ده اول حالت دی بهم دا اولاد احوال ویلیو اخي خیفی اخت خیفیه دواړه د دواړو احوال ویلیو نو دې کې
دریم حالت د مذکرونه دی او مؤنث یو حالت هم ورسره وشوکا وو اتو کې یو مؤنث هم وشولا بهرحال کچری یو وی سدس ورته ملاویږي او کدوا یا دو نزیتی به بوتا ثلث ملاویږي ثلث پدریو کې یو او مذکر او مؤنث په تقسیم او استحقاق کې برابر وي دریم حالت په ولد سره که مذکر وي که مؤنث وي ولد لبن سره یعنی د زوی په ولد سره که مذکر وي که مؤنث وي همدغه شان لاندې په ورزه د نوسی په ولد سره که مذکر وي که مؤنث وي او په اب سره او په جد سره به محروميږي څلورم په سړو کې زوج دی دوه حالتونه مرلویلیو کچري د مړی یعنی د زوجي کله هر خاون اولاد موجود ربو ته ملاويږي او کنو موجود به ورته نسب ملاويږي دا کیسه هم لګلې وکنه تاسو مسلې حل کړې دي ابل کوي کني به نه یادېږي کوشش کوي نه درځي ل کتاب مخه تک دا غین حل کوا مرګري نه د پوس کو خیر د منګل د پوس کو دا څنګه حل کیږي خو پرې دې مخه اول نه چې د روان شولې د ودرې پرې د مسلې حل کړي ونه ختلې به نه نخلې دې خبره پويږي کنه لیکه بس مسلې ځکه ځان نه کوم احوال چې ویل قانون لیکه مړی دلاندې او هيسي ورکوا خو چې کوم کې غلطي دي دوباره به ان شاء الله به نه غلطيږي چا به وای کړی زین به ورسیږي به بهرحال فصل فی النساء نن سبق کې به د خزو بیان کوخه او د سړو نه ذکر رسول چې نبی له سلام فرمای اخروهن من حيث اخرهن الله رستو کې بسبونو کې شاته ودره وې د دې مخ کې ودرېدل زه نه دي چې دا اوس راځي او بیت الله شریف کې ام خلکو مینس کې ودرېږي دا خنه کوي ها کم خلک چې حج لذي او عمره لذي ځان سره زنانه بوزي هغه تم دا مسله وخی وي چې بوتل په کمره کې زنانه مونږ د کعبه د امام پس شاته مونږ کول نه بهتره دی ها مسجد نبوي کې چې مسجد نبوي امام پس مونږ کوي دا غینه ولاغه مونږ بهتره دی کم چې د هوټل په کمره کې کوي یاد ساتئ دا مسله د فتوی د خاصی نه ویو ته وای چې دا وګوره دومره صبر کړي دې بهم سعادت حاصل نه کی فضیلت حاصل نه کی د کعبه د مونږ ول د هوټل په کمره کې مونږ کوي وته وی الله پاک ولا ثواب ورکړي که ثواب د مقصد دی کنه مزه خستل د مقصد دی د دین عقل شنه دی د دین خپل یو طبيعت دی خپل عقل موافق به نه چلی د دې یو طبيعت دی هغه معنی به چلیږي الکه وی کور می خپلوان او رشتہ دار او بچی او خزا او مور بلان می بیماران پرې خودل ولاړه یو کال په تبلیغ باندې یو کال مدرسې په سفر باندې بد دی وکړه دین دا تقاضا نه کوي دین نوم د تقاضې دی ښا سچ درنه غواړي هغه بکې نو کله مور بلار دي څوک خادمان نو موجود چې داغه خدمت وکي او بیماران دي نه یو ځلم مزه یو شي کې دې دا سفر کول ټیک نه دی ښا لفلی عمره او نفلی حج لم مزه به نو دین دا داغه د تقاضینوم دی نه د خپل عقل او د سوچ نو زنانه او تبا او کم خلک چې لزن سره زنانه بوزي دا خبر او رسويګه نو فصل فی النساء دا فصل له بخزو کې ملي سی غوغه تکي دی د زوجي حالت بیانې اول نمبر دو حالتونه دی ولې انتهي آسان زوجي د بار دو حالتونه کچري د مړی یعنی د خاون اولاد موجود اولاد نو زوجي تبا سمن ملاويږي اتم حصہ او که د زوج یعنی د خاون د مړی اولاد نو موجود نو به زوجي ته ربع ملاويږي وای بنه شولې کا اولاد د مړی بچوک وي زوج به کنه که د مړی اولاد موجود نو به زوجي ته سمن ملاويږي او کنه موجود به ورته ربع ملاويږي تاسو ګورئ دی خلک شان ګورئ زوجه اب خو ویل کنه نو اب مولي کور سره ابن مرسل ولي کوي کاری دا زوجي دو حالتونه ویل ک اولاد موجودي به وته څومره ورکو سومن دلته اولاد شته دلته به سومن ورکو اب درې حالتونه دي ک مذکر اولاد موجودي څومره ته ملاوي سدس دلته به سدس ورکو
ایبن موږ لانه دی ویلې بنا سبا دی دا اول نه وای سومن د دوه مې نه کول با سره جمع شي مسله به څونه جوړیږي څونه دا څومره نمبر قاعده ده پنځمه نمبر قاعده ده ښا استاسو د اوسته ما ها دله به 3 ورکو سومن په 24 کې 3 ښا سومن پاتو کې یوي کنه نو بشپاړو سکه بچو شي دوا او په سلیری شو کې با درې شي سودو شپاګو کې یوي او په دولسو کې دوی او په تلسو کې او په سلیری شو کې به زین الکان له بدا شي ورزي چې سودو ستومره کې دومره خو دې زین لغونه ورزي ځکه ویوکا نزل ابو صور کو 4 او باقی څو بعد شو 17 کنه دا بدل ورکو دوران کلمونی سره او کوس اولاد نو موجود اولاد کو مذکر او مؤنث یو حکم یې دیکھا زوجې له څومره ورکو اولاد شته نشته نسونه به ورکو ربع ولهن الربع ان لم يكن لكم ولد ابل به څومره ورکو اولاد نشته مذکر هم نشته مؤنث هم نشته خالص سبا ده جد سره څوک اکثر څوک الګ وسنه زور رسیدلې کا مسله به څونه چې صرف ربع راغلی دا اشمه ته څونه به جوړ شي دا ولا قاعده ده ښا دله به ورکو باقی 3 بدل ورکو ګوره د لکشان اما للزوجات په حالتان هر چې زوجي دي دا غره پر دوه حالتونه دي الربع للواحده ربع چې دا به وی ته ملاويږي فصاعده يد وی نزيت ته کدوې ربع ته ملاويږي دا خبر زین کې نه وای ښا یو سړی وفات شو دا غي وخزوا ربع ورته ملاويږي کدوه خزي وي دوه ربع نه امقي ربع ته ملاويږي به دي تقسیمي کدري خزي وي نو دري ربع نه یو ربع ته ملاويږي څلور مېسا اګه څلور وي کنه ام یو ربع عند عدم الولد داله چې کله ولد نه موجود ولد لبن نه موجود وین سفلا همدغه شان د زوی نه موجود نوسی زوی نه موجود والثمن وثمن به ملاویږي مال ولدي کچره د خاون زوی موجودي او ولد الابن یا د خاون وسی موجودي وین سفلا کړه وسی پردی موجودي واما لبنات الصلب فاحوال ثلاث لکبر وګوري مولوی صاحب څنګه کې هونه کنه دسنه دا څه خو نه وي چې به نه یادېږي زه خو سم د سراړو ما نمرګری به ماړي ان شاء الله وس د بناتو د بردري حالتونه دي بنات سلبیه د سړي خپل لوريني چې داغه د ملانه پیدایي د سلبیه قید وسدي وزګه لګی چې نو وسې تم لور ویل کیږي خو هغه سلبیه نه هغه د زوینه پیدایي خو بهرحال موږ دلته د چا حالات بیانو د لور حالات بیانو د لور د بردري حالتونه دي انتهي آسان که یو سړی وفات شو او یو لوري پاتې و یو نسب ورته ملاويږي او که یو سړی وفات شو دو لوري نه پاتې وي نو به ته سلسان ملاويږي نسب معنا د ټول مال نیمه او د سلسان معنا په ټول مال کې درې زیبه کې دوه بوته ورکی چې کله د لوري نه دوه نه زیاتې وي خو شرط دار په دی ولنو دوړو حالتونو کې چې زوی د مړی نه موجود کداري خزینه دریم حالت که شرط فوت شي معنا که زوی موجود شي به مړی زی موجود لورین دي لورین کې یو کډيري خو چې د مړی زی موجود وي دا دریم حالت ده به د زوی د وجنه د لورین د مړی ماسبه جوړيږي او به ما بقيه دیو له شریک ورکو او مذکر له ډبل ورکو مؤنث له سنگل ورکو به ووري کچری اوسره وپات شي داغه لور موجوده یوا نسب ورته ملاويږي کدو دو نزيت موجودي سلسان ورته ملاويږي خو شرط دار چې ابن نوي کچری د مړي ابن موجودو کله هرې خزینه او دغه جنکو د مور نه وو کنو نو کچری د مړي ابن موجود نه به دغه ابن چیرې د خپل مسبه دي او د خپل خويندې د مړي د لورین بم ځان سره سبا کی
به چې په مال تقسیمو مذکر له ډبل ورکو په مقابله د مؤنث کې څه مشکل شته لیکو یې خاولې د عبارت ته وکړي دي واما لبنات الصلب هر چې بنات صلب دي صلبي لوريني فاحوال ثلاث دي بار حالتونه دي دري النصف للواحده نسب بملاويږي ویتا وثلثان للاثنتين ثلثان بملاويږي دوه تا فصاعدتن يد دوه نزيت تا دا دوه حالت شو ومع الابن للذكر مثل حظ الانثيين او چې کله زویم وسراشي د مړي نبي به مذکر ته ملاويږي په مثل لیسي د دوه جنکو یو مذکر ته به د دوه جنکو یې ملاويږي او هو يعصبهن او دا مذکر چې دا با سبقي هن دي جنکو لردان سره بیا سبقي تاسو غري دا وران کا دا استاد رومال به ګنده شي ټول ران کا ټول دی خو ګورې ملي سي اب جد بمولي کوسي محروميږي بنت سم نور کوم ملي سي ځان لدا ځان لچینه سبوت ملاويږي کنه اب تسم نور کو خطش سدس مالا سبا او جد محروم مساله بسونه جوړ شي دا ولینه وینه سب د دوه مینه وی کول با سره جمع شي چینا نسب دري او کې یک دل ورکا بقایا دو بم ورکولا وای نه شولې به قرآنی کوملی سي بره ټول روان کا بره به لګلی کو کسان اخکاری صحیح شو بنات 4 بنات دو نزيت څومره ته ملاويږي ثلثان به ته ورکو او زوجې ته اولاد موجودي زوجې ته څومره ملاويږي سمن ثلثان سمن جمع شو دا ولنه وې د دوه مینوي سره څومره قاعده ده دا بنوالي نو 24 کې ثلثان څومره 24 چې درې سي کې کنه درې سي نو دوی سي په کې څومره 8 پکې وای سره او دوه 8 په کې سول شي او سمن په کې څومره تینی کنه وخت ویلو بقیو سره بچکو دا منګلانه دی ویلې ښا دې ته انتظار کوي دوران کوملی شي دا کله لمر اورانه وخیل دا مړی دی ښا بنات 3 ابن وسرر علیه ابن خاصبه دی د وجه دیو ما سبا شولې دا خبره لکه شان نوی رااله اوس په مسله څونه جوړو عصبه او تعداد نه مسله جوړو ما قاعده وکنه نو چانه به درې بنات دی او بندې څونه به جوړو نه دا ځکه خایبن بڑا ولی صاحب وای پاین نه به جوړو ها پاین دا مسله د غوځي زر لیکما خبره به مسله لیکي ها نو په شریک به 5 کسان دي بنات 1 او دی دا به 2 والی فی کس 1 او دا به 2 والی برابر شو کا قرآن کا دا به یو بس بلم وګو ته کېدی دا اسرار مولي سپته او تواړه چټي مو دا نور بوته ویو زوجین او تشروع کا
شو كان عبيد تيوه مفتي عبيد سيف لا ما ترى نور سنينه مفتي بناته زكور خزي قولي مخي رازي ولا وبنات الابن كبنات الصلب ولهن أحوال ست تسمع تلقوا قولي دي ذنوب نسب دن وصو حالات بياني كحالات أحوال دن وصو نوسي يادوما نوسيس ألكان يادوما دا نوسو دبارا شپق حالتون دي بنات الابن دبارا سو تاسو ګورئ زما دې ګوتو ته اول نمبر کچری یوا نوسی و یوا ان به وته نسب ملاویږي څنګه چې لوري و نسب ته ملاوي ما غشان ده کدوا یا دو نو زیتی و به وته سلطان ملاویږي کزان لوا نسب کدوا دو نو زیتی سلطان شرط ولدا دي چې ابن لبن نہیں موجود بنت وسر نہیں موجود څوک وسر نہیں موجود بنت کزان لو نسب دو نزیتی وی پدې شرط چې بنت نہیں موجود ور سره کا نمړي لور نہیں موجوده او کچری یو بنت ور سره موجود او دریم حالت به وو ته سدس ور کو سمرا سدس څو حالت شو درې بنت لبن کزان لو نسب دو نزیتی وی سلسان پدې شرط چې بنت نه موجود که یو بنت موجوده ونه به سدس پیګه پیګه کدو بنات موجودی وي نو به محرومیږي کدو بنات موجودی وي دو نزیتی موجودی وي نو به بنت الابن چیرې دا محرومیږي څو حالت شو څلور پنځم ک بنت الابن سره ابن الابن راله ابن الابن یا دا غشان لاندې څوک راله دن وسی سره وسی راله یا کړه وسی د مړي موجودو نه به وسی عصب کیږي اورور یو کده ترزی عصب کیږي وا وای شلې یو پاتې شو شپږم حالت ک ابن د مړي زوی موجوده بین وسی او وسی د سیل مچ کوم دي د محرومي شپږ حالتونه شو کزان لې نسب دو نزیتی سلسان پدې شرط چې بنت نوي که یو بنت موجوده وي به د سدس ملاويږي دو بنات موجودي به محروميږي او که ابن لبن وسره راشي یو کډیر وي بیا عصبوي او که ابن وسره راشي نو به محروميږي عمران ولې سپتی ویل شي وای زوجینا دا اوس مې کوم ویل سببي لیکلی دي کتاب دے ورې لیکه یم کتاب کې ارڅ یې کنه تاسو ګورئ لکشان ته دروي کې مچ کتاب کې شته کنه لګي الکو کنه رشته تاسو ګورئ دی خو بورډ ښکاری ته کنه بنت الابن ځان له د څومره ورکو ته څومره او دوا شولې وسمنه ورکو دوا یا درې سلسان او کچری یو بنت وسره رااله اوس وسمنه ورکو سدس او دې دا ځان لدا
بنت څومره ورکو بنت ځان دی مسله به څونه جوړ شي چې نه کنه یک بدیله ورکو تین بدیله او کدا بنات دو شي به بدیو ته سلطانی او دا به محرومي قرآن کلکشن په به نشولې په یو ځل میولې کل کنه بیل اره مسله ولي کوم بنت الابن ورسرال ابن الابن وزبا سببي کدا یو ک شلوي اسبي او ک ابن وسرال به بسوي محروم وي او ک ابن په ځمانه بنت راغلي وا او دو بنتي دو بنت بوجه خو محرومي دل کنه یاد ساته کم محرومیږي خو د فروزونه محرومیږي د خپل اورور یا ترزی په وجه واپس سبي بنت محرومي د چانه فرضیت نه محرومي دا سبيتوب نه نشي محروموله دا به سبي کچري بنت سره راغلي دا دو نه زیات دي کنه د سلطان ملاوي وسلبتين نه جوړ شي دو او دی له یک ورکو شریکه ابن الابن ان شاء الله روان دي دا مستاخ بهر حاله سبا دي دا خو سبا محض دي ابن الابن چره لا سبا دي کا خاصبو بیان کې براشي دا خو جزء میت دي ابن او ابن الابن وغيرها وګوره لکشان ورسېدلې خبره ما ګورئ وبنات الابن كبنات الصلب او بنات الابن دا سيدي لك بنات الصلب ولهن احوال ست دي بار حالتون دي شپق النصف او واحده اول حالت نسب ملاويږي وين وسيتا بنت الابن تا نکي مړ دیخه وسلسان بملاويږي للسنتين دو تفصاعدتن يد دو نزيت تا خدا دوړ حالتونه لدی اند عدم بنات صلب کله چې بنات صلب نه وي نو ګوري لیکي مخل تخپل موجود دي کنه بس کتا سو لیکل کوي او کاپین یادوي نو کتاب بدنه یادېږي احوال بته یادېږي سباله کده نه ير شي به کاپي پسې ګرځي او کاپي خور وخت چا سره نه کنه او کني لیکي کتاب کې یاد کی نو کتاب کې کتاب هم د یاد شي او احوال هم د یاد شي که سباله نه ير شي کتاب ارزه کې ملاويږي وی ګوره د یاد بشي ګورئ ولهن السدس دي د سدس ملاوي کې دریم حالت مال واحده السلبيه کله چې یو سلبيه موجوده معنی یو د سری خپل لور موجوده د مړی نو سې د سدس ملاويږي تکمله للثلثين دلته بر ثلثين تکمله راشي تاسو ما تلک بر وګورئ مليزم د بنات لپاره قران کې د ثلثين نزيت ایسا نشه ثلثان نکا ثلثان نور لزيت ایسا نشته دوران کړل او بنت الابن په حکم د بنت کې دا دوه مقدمه ووري د بنات لپاره د سلطان نزيت عيسى نشته او بنت الابن په حکم د بنت الابن په حکم د بنت کې دا اون تاسو دې مسلې د لښانو ګورئ چې بنت الابن دلته ور سره بنت رااله لبنت څومره ویلاویږي جزان لې نسب د ملاویږي کنه او دې ته وسور کو سدس متور کړه مسله به څونه جوړ شي چینا دله به یک ورکو دله به تینه به یک څو شو د سلطان برابر شو ها چې کې 4 سلطانی کړی او کدا بنات دو شو یا درې شو یا څلور شو اوس بل دیو نسب نه اوس بچوي سلطان نشي سلطان ته ورسېدل دیو د سلطان اوس کاغو ته سود ورکه د خو سلطان منی وړي بس نو نشي ورکولای به باغو محروم فرضیت په اعتبار سره دیو صرف سلطان اڅوي تکمله للثلثين دې لپاره چې د ثلثين تکمله راشي نسب یو بنت لور کا سدس چې
بنت لبن لورکا ولا يرث مع سلبيتين او میراث بنوړي سره د دوو سلبيونه ځکه سلسان هغه پر کړلو پنځم حالت الا يكون بحذائهن مگر دا کوي په مقابله د دي بنت لبن کی او اسفل منهن یا د دیون املان دي غلامون لک راشي نمړي نوسه موجود یا لاندې دي نمړي کړه وسه موجود وي نو فيعصبهن دغه نمړي نوسه به مسبقي کړه وسه وغيرها به مسبقي بیان نورم را روان دي به چې تقسیمو څنګه به تقسیمو مناسب هر ځای کې چې د مذکر د وجنه مؤنث عصبه شي کنه د مذکر د وجنه مؤنث عصبه شي مذکر ته بډبل ورکو ښا دا قاعده ده هغه اختي خیفیه او اخي خیفیه کې خو عصبتوب مسله ونه نلته به دا قاعده نه چلیږي ما څه ویل چې د مذکر د وجنه مؤنث عصبه شي د تعصبه بغیره او ان شاء الله به براشر الله والباقي بينهم دا باقي چې تقسیمي کې باقي و د ذکر چې ذوی الفروز ما بقيه به وړي کنه باقي وردی ترمن زل ذکر مذکر ته مثل حظ الانثيين په مثل د یسود دو جن کوي ويسقطن بالابن او په ابن سره ساقطيږي او پر رسیدلې بس ته ابو ډران کزل مسلې در کوم دا سبا د پر ولي کوي او دا تخصص ولا نه بیا او څنګه چې کوم چې کې دي او دې مسلې دا مسلې دي بنت لبن ابن لبن